اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو کتونکو او اورېدونکو ته د زړه مکمنه سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول خو به پیغلم لګی مو غاړه خرابه شوې دی چونکې کمپین وریځې دي او دې وجې نه مو غوړې کې لږ پاخ راغلی دی او بیا زه شکریه د ټولو هغو ملګرو چې هغه مو سره دلته دي یا هغه مو سره خلیج ممالک دي یا په نورو ملکونو دي هغو ټولو هم زه شکریه ادا کوم چې هغو هر رقم سپورټ مو ورته کړی دی او دا مو دپاره ډېره د فخر خبره دی چې د علاقې غریب عوام د علاقې غریب کسان د علاقې مزدور سړی د علاقې پروفیشنل خلک او د علاقې مسافر چې دوی په هر سطح باندې مو سپورټ کوي. اوس هم ورسره مسافر راغلي دي چوک د دوبي نه چوک د ابوظبي نه د سعودیا نه د قطر نه دا مو دپاره او د مو د ملګرو دپاره لویه د فخر خبره دی حالانکې دا خلک مسافر دي یوه ورځ هم دو دپاره ډېره اهمیت لري د خپل بچیو سره د خپل کاله والا سره خو بیا هم د علاقې دپاره او د علاقې سره همدردي دپاره یا د علاقې ترقي دپاره د نن نیمو حوصلې دپاره هم دلته راغلي دي. نو زه د دغو ټولو ډېره شکریه ادا کوم. بیا هغو د ټولو مسافرو چې هغو هر رقم سپورټ مو تره کړی دی فاینانشلي هم او په ټلیفون په ذریعه مو ته حوصلې راکړي دي او زه هم کوشش کوم چې زه اکثر ټولو مسافرو سره په خپله خبرې وکړم هغو ته زه په خپله هم جواب ورکړم. نو تاسو ټولو ډېره مننه. انشاءالله کامیابي به د موږ په هر صورت کې د جیت په صورت کې هم کامیابي به د موږ د هار په صورت کې به هم کامیابي د موږ په واجب دي چې زه به هېڅکله داسې انسان نه جوړېږم چې زه د خپلو مسافرو ورونو یا د خپل د علاقې د غریبو خلکو اعتماد او بروسه ماته کوم. پټان عبدالخالق به هغه سړی چې هغه د خلکو د بروسې او د اعتماد والا نامه وي. نو زه بیا هم تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مو ته راغلو مو ته مو ټیم راکړلو او زه هم تاسو ته ماته باور در کوم بروسه در کوم چې څومره هم کېږي که ورځ وي که شپه د خپل علاقې دپاره او د خپلو خلکو دپاره به خپله منډه جاري ساتم. تاسو ټولو ډېره مننه. بس الحمدلله مو زندگی کې دوا خواهشات وو. یو خواهش مو دا و لکه چې وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم جوړ شي ځکه چې 22 سال نه لکه خپل جدوجهد کړی دی او بیا د زندگی دویم خواهش مو دا و چې لکه د مو د علاقې یو داسې غریب سړی مخکې راشي چې هغه د غریبانو لکه خیال وساتي او لکه مو تا نه ډېر شکرګزار یم چې ته غریبانو باندې ډېر پام کوې لکه خپله منډه تړاو ته کوې. مالداري خو ډېر دي هغوی خو لکه نن د سرای صبحیي بیا چوک اسلام آباد کې چوک چېته او چوک چېته که نه او د ما ریکوست تا نه دا دی چې یو خو لکه پردیسیانو ته یوه غټه مسله دا دی چې هغوی ویزې رجیټ کېږي خاص کر د کورم ایجنسي چې هغه دپاره که مثال تا ته خدای پاک چانس دار کړل ته ایم پی ای جوړ شولی د علاقې نو دا غټه نه غټه خبره دی مو لکه اورسیز کوم پاکستانیان دي بیا هغوی کې مو کوم د کورم ایجنسي خال دي هغوی ته کورمې ته لکه ډېر غټ پیدا دی هغه نه ده اورسیز نه نه هغه دپاره ته اواز اوچت کړه چې د مو د ویزې د کورم ایجنسي والې یخ کېږي. اوس خو ضلع کورم شوله د مو ویزې والې بلاک کېږي. اول د ما 3 ګزارې ویزا بلاک شوی دی. ما ته آیل فیلډ کې لکه رویس کې ابوظبي کې یو چانس میلاو شوی چې ما تقریبا 5,500 تنخواه اخیستله او هغه د ما ویزا لکه کانټرکټ ختم شو ما څه بلې کمپنۍ ته اړوله نه ویزا ریجکټ شوله پوه شوې. نو دا مو ته نه ریکویسټ دی چې ته د دې بارې کې ته څه اواز اوچت کړې چې د مو د کورمې ویزې والې بلاکېږي او نور د علاقې څه کوم هغه دي دغه خرابیانې دي کوم سکولونه نشته کوم روډونه نشته دي هغه ته په خپله کسې او ته مهرباني وکړې چې ته به کور په کور باندې چا څه ضرورت دي هغه په وګرځېږي د نور خلکو غوندې نه لکه اوس د مو ایمینی دی منیر دی نه هغه اوسه پورې لکه مو لیدلی نه دا دریان څلورم ګزار به ایسه دا ایمینی جوړ شوی خو مو بیا اوسه پورې نه لیدلی دلته څه یو مثال څه کمپین ته راغلی یو څه چا ضرورت یې هغه ته راغلی منډې ترډې ته راغلی بس ایمینی جوړ شو لوړو دغه ځه نه نو مو الحمدلله مو پارټي پی ټي آی ده صفا خبره ده خو د مو قیادت څه کوم دی د کام کشر ته نو مو امید ساتم چې ته مو پوره خیال وساتې. ډېره مننه خوشحاله. السلام علیکم. اول خو زه د ملګري ډېره شکریه ادا کوم چې دې د خپلو مسافرو مساله دلته راوړي خو دې مسالې نه انشاءالله زه آګاه یم او زه خبر هم یم او دې دپاره مو کوشش به هم کړې زه خپل ټول مسافرو ته دا یم که خدای پاک مو ته مکار وکړه انشاءالله الله تعالی مو ته مکار کوي ټولو مسافرو چې څومره هم دي دا نه چې بېله د مو سعودیا د دوبي ابوظبي والا یو ځای بله کېږي نور مسافرو ته به تکلیف نه که مو ته خدای پاک مکار وکړه اول نه اول د مسافر یو غټه مسله ده چې علاقې کې ټلیفون کوته کې موبایل ایمو به اول بل کور نه
زموږ علاقې کې د خپل علاقې کې ټلیفون یا د موبایل سیګنل شیرلونه یې کوي اول به مو به نستای نه دی نه جدوجهد به دویمه دا چې موږ څومره هم د مسافر ویزې بلای کېږي که هغه د هر ځای کې دی یا د داسې ملکونو کې دی چې هغو ماته سعودیا کې مو کوم مسافر دی ماته دا پاتې ساته ته نه کوله تیر کې هغو ته روپۍ نه شور کړه مو به دا چې موږ سفارتخانه یا د موږ کوم د سفیر وي د خپل ملک هلته یا دلته چې کوم ځای کې هم مسافر ته کیسه وي تاسو به دا باور ولرو چې عبدالخالق به په هغه کې یو داسې چیغه به اوچتئ یو داسې اواز به اوچتئ چې هغه اواز خامخا چې دوبي کې مسافر ته تکلیف وي دوبي کې مسافر ته ورسېږي چې سعودیا کې مسافر ته تکلیف وي سعودیا کې بلکې مو همدغه مسافر دی مو سرمایه دی د مسافر په سر مو کلی بودي مو سکولونه بودي مو بازارونه بودي مو مال پا بودي د دې لپاره به انشاءالله مو भरपूर سټرګل یا کو کوشش وکړو دا انشاءالله مو مسافر ورو سره وعده دی مو د خدای په حکم کار وکړو انشاءالله دا به مو د ثابت کوو چې بیا به د کورمې سړي ځان نه بله کېږي لغه واجه دا چې اوس پر دې حوالې سره چا خبره نه دی کړې چې اواز نه چې کله اسمبلي کې خبره وشاته شي کورمې والا خلک ډېر پرامن خلک دي د کورمې والا خلک ډېر محنتکش خلک دي د کورمې والا خلک ډېر ایماندار خلک دي د کورمې والا خلک محبت پرست خلک دي دا نه چې مده دې ځاب لکېږي واجه شي چې د ریزن چې تو پر نه معلوم شته ویلې بلکې دویمه خبره دا دی مو به انشاءالله دې باندې زور ورکړو دا مو حق دی چې که یو سړی تور نه ته هغه تور څنګه ګڼي موږ خو ډېر ښایسته خلک لرو ډېر محنتکش خلک لرو انشاءالله دې دپاره مو भरपूर کوشش کوو دا تو سره مو وعده دی صحیح دی انشاءالله ډېره وعده ده خوشحاله اوسئ